पेहूर हाई लेवल केनाल چې ولسی د سټیفا په نوم پیژني د دې کل لمبایي 15 کیلومتر ده او د توربیلا ډیم د ریزروایر نه راوځي. دغه نهر ته د پشکال په میاشت او بارانونو کې د خواوشا غرونو نه شینګل او نور کاڼي ګټي راغورځيږي چې ورسره د اوبو په روانۍ کې کمې او رکاوټ پیښیږي. د محکمه اریګیشن له طرفه دغه صفایي لپاره په خصوصي توګه ګامونه پورته کړي شوي دي او د غټې ماشينري په مدد سره د پیهور هاي لیول کینال صفایي کړي ده. د گهرای زیاتوالي لوجه د نهر صفایي د بلیډ په مدد سره کړي ده چې بیا د ایکسیویټر په مدد سره دغه ملبه د نهر نه بهر راوستې شوې ده. بامخیل، جنډا، سوابی، مانیاری پایا، توتالی او پسلم خان کې د صفائی کار سر ته رسیدلی دی. د نهر د صفائی نه علاوه په سټیفا باندې د اوبو د کنټرول لپاره 15 اتوماتیک ګیټونه لګیدلي دي. د ګرمۍ په موسم کې اولس په ګڼ شمېر د لامبلو لپاره د سټیفا رخ کوي چې ورسره دغه ګیټونو ته غټ نقصان رسیدلی و. د محکمه اریګیشن له طرفه دغه اتوماتیک ګیټونو کې ډیر غټ مرمت کړی شوی دی چې پکې د گریسینګ، ویلډینګ، لوبریکیشن او نور ضروری مرمت سر ته کړی شوی دی. د نهر د صفائی او د مرمت دا ټول کار د صوبایي وزیر آبپاشي عاقب الله خان، چیف انجینیر غلام اسحاق خان، ایس ای اریگیشن شوکت حسین شاه، ایکسین اریگیشن حسن خان، ایس ڈی او سلمان احمد، سب انجینیر فهد خان او آصف زمان په نگرانی کې سرته شو. د نهر لاندې د باراني اوبو لپاره موجود کلوټونو کې هم د ماشينري په مدد سره صفایي وکړای شو چې را روان د باران په موسم کې به د باراني اوبو روانۍ کې څه قسم رکاوټ نه پیښیږي او نه به نهر ته څه قسم نقصان رسیدو خطر وي. د کیمرې ټیم سره استخار احمد، اباسین نیوز، سوابی.